بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور اجمل خان ترکه تاسو سره د الټراساوند او د ای سی جی په باره کې خبره کول. په کومو هسپتالونو کې چې دا مشینان لګېدلي دي، ای سی جی مشینان لګېدلي دي یا الټراساوند مشینان لګېدلي دي، دوی له پکار وي چې د زنانو دپاره زنانه کښېني. دغه ځای کې اکثر نارینه ناست وي، هغه هلکان وي یا هر څه وي، خو نارینه وي او زنانو له الټراساوند کوي. دا ډېره د شرم خبره ده. پښتنو له ټولو له پکار دی چې څوک خپل زنانه بوځي باقاعده تپوس کوي په هر هسپتال کې چې دلته کې الټراساوند سړی کوي که نارینه کوي. که چېرې نارینه کوي بالکل ورته خپله زنانه مه بوځئ. او د دې خلاف دغه ځای کې راغونډ شئ او د دې هسپتال خلاف یو احتجاج وکړئ چې دلته کې خو دا خو د پښتو دپاره هم د شرم خبره ده. د اسلام کې هم داسې نشته دی چې یو نارینه دی راپاسي او د زنانه الټراساوند وکړي یا د ای سی جي وکړي. دا خو د ټول وجود چې کوم دی بېعزتي ده. تاسو ټولو ته پکار دی چې ما سره په دې کې اتفاق وکړئ او ودرېږئ او د دې خلاف اواز پورته کړئ چې هغه ګورنمنټ ته ورسوي. ګورنمنټ له هم پکار دی چې په دې باندې زر تر زر اکشن واخلي او دغه هسپتالونه سیل کړي، ځکه چې دلته کې د ډېر زیات بېحیایي د شرم خبره ده زموږ لپاره. موږ الحمدلله ښه پښتانه دي او ټولو پښتنو زنانو ښه تعلیمونه کړي دي په هر ځای کې، خو ګورنمنټ ته پکار دي چې دې لپاره دغه ځای له نوکارۍ ورکړي او په دغه سیټونو باندې کښېني. زه اپیل کوم ګورنمنټ ته او ټولو پښتنو ته، ټولو پښتونخوا پښتنو ته چې هغوی راپاسي او د دې خلاف اکشن واخلي چې الټراساوند به د زنانه به زنانه الټراساوند کوي، د زنانه به زنانه ای سی جي کوي. دا ما سره ملګرتیا وکړئ او اواز اوچت کړئ. والسلام.